بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. امام بخاری رحمت الله علیه بس دا ذکر دا ازداد و نبیا رجوع شعب و طرفا مخی دا ازداد و دا ایمان ذکر کو کفر او درجات دا کفر بیان داغی نفس بیا دا نفاق ذکر و قدام دید ایمان نو بس دا ذکر دا ازداد و دا ایمان مخی ازداد ذکر کول ہمارا توجہ ویجوا کہ الاشیاء تعرف بازدادها نو پس دا ذکر دا ازداد دا ایمان نا دوبارہ عودو کو رجوع اخرى شعب ہوتا مخیم شعب شمیرے لی عادی دا شعب دا ایمان کو یا دا امور دا ایمان بیغی تعودو کو وما غزالی خبر بدلتا مقرر کچھ خبر آسان شی مناسبت دا کتاب الایمان طرف واضح ہے قیام لیلۃ القدر من الایمان او غرض دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ السلام عد کئی دا شعب دا ایمان یا امور دا ایمان متعلقات دا ایمان یا شعب کے دور تک ہوئے تغییرات سے زمرت کی پا مرجع او باتی تکاقی اطاعات پیدا نرسی معاصی ضرر نرسی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وچی قیام لیلۃ القدر ایو نفلی عبادت دے فرید آئیمہ اور معاو بلکہ نجول علماء فرید نفلی عبادت دے ہونا جز دا ایمان دے شعبہ دا ایمان دا جو جز دا ایمان شو فیدام رسائی ہو کہتے نکے دا عبادت تاوانم رسائی فعام شعبہ دا جز دے رد مرجع او ممراہ لے اور دریم خبرہ کہ کم وهم ناشیو دا بنیاد اسلام علی خمسننا دا اغی وهم ازالا مرادا گوله دا طول خبری ما بیلی دی وهم سو اغداو چه دا اسلام او ایمان بر محصری پا خمساو کے امام بخاریو چنا انحصار پا خمساو کے نشتا دا خوی ذکر دا اهمو کڑے دے قرمعات کوم یا ذکر دا اشهروی کڑے دے یا دا اجناس عالیو ذکرے کڑے دے عبادت و بدنیوں کے من ذکر کا مثلا مالیوں کے زکاة ذکر کا مثلا ذکر دا اہمو یا دا اشہارو یا دا اجناس و عالیو ذکر کرے دے حضر کا حمسو کی نشتا نور شعب و نشتا اور سرورما خبرہ میں ذکر وقت ترغیب دے خاصلت ور گئے چہ قیام دا لیلۃ القدر ہو قاصد ہوئی را روان دے نو دا سرور خبر شوئے یو دا کہ عد کئی دا شعب و دا امور دا ایمان رد کئی پا مرجع او مان دے درم حسر پاگی خمسو کی نشتا کہ کم وهم ناشیو دا خمسننا داغی وهم ازالیو کا او سرورم ترغیب ورقیل دے خستت کے پدی عملو قوا قیام لیلۃ القدر من الایمان قیام ستوی لکے گی فلا مانا قام یقومو قواما وقیاما وقومتا مساجر دا ثلاثی مجرد واقعی کی وقیات تدخل نشتا قواما وقیاما مصدر دا قام یقوم دو درے دو طویلے کی فلا معنی صدا قام زیدن ادرے زید یقوم زیدن ادرے کی زید تو فلا معنی کوئی قیام ادرے دو طویلے کی گی اور دلتا تی مراد سچے دے عبادت تی مراد دے تشبیح منز تی مراد دے دا نبی علیہ السلام عمل دری معنی کہ دا منز وانا کو مدار پیغمبر علیہ السلام دا تعامل نہ معلوم ہو کہ لیلۃ القدر کے او بالخصوص پر رمضان کے نبی علیہ السلام دا قیام پر کم طریقہ کا ہو دا پر طریقہ دا منز کا عبادت کر رہے گا نو دا قیام نہ مراد من عبادت ہے اغمانا لغوی سے نہ کر او عبادت تا قیام ولی میں لکھی گی ذکر دا عبادت دا منز اہم جز او اعظم جز قیام رکن نکلے اعظم جز دے او اہم جز دے قیام
نور اجزام شتا سجده او زیات لوی جز قرآن حکیم کی رب العالمین ذری ترغیب ورکی کنا نو تعبیر کیږي کسی د مانځنه په سجود سره دارنګي په رکوع سره دغرنګي تعبیر د مانځنه په قیام کیږي دی رکن اعظم دی رکن طویل دی او ليله القدر دغه تفصیل بہت راشي ان شاء الله په حدیث کې من الایمان اوس راشه بعض حضرات پیدا امام بخاری په احناف ورت کوي ابن تبریزی له اشاره دي ته چې قیام د ليله القدر جز د ایمان نه دی چې جز د ایمان نه په ایمان ورکړ او دا قانون چې هر مرکب هغه ذو اجزا وي او هر مرکب ذو اجزا په زیادت د اجزا او هغه کې زیادت راځي په نقصان د اجزا او په نقصان راځي په احناف ورت شو نو ماره دي جوابونه کړی دي ما ودا دا په امام بخاری پر ترجمه الباب د حدیث الفاظ نه دي حدیث کې نبی رسول الله محمد د ایمان نه څه هغه امام بخاری پر ترجمه الباب کې خو دا د ترجمه الباب په معنی حجت نه چې هم نذبوي من الايمان مراد شعبه الايمان اعلی دا یو شعبه من الايمان او کومین ته تبعیض یاخذ بل جواب کولې شم د ایمان مراد د ایمان کامله وا ایمان په معنی د اسلام سره ایمان کامله دا په هم د اجزاء هغه زیادت لري په زیادت اجزاء او نقصان لري په نقصان د اجزاء باندې وبه قال حدثنا ابو اليمان بار تيري حكم ابن نافع امام بخاری مشهور استاد دی قال اخبرنا شعيب بار طريق شعيب ابن ابي حمزه امام بخاری شیخ و شیخ دی او دا استاد ابو الزناد بار ابو الزناد طريق بخاری کې عبد الله ابن زكوان ابو الزناد عبد الله ابن صورت ویل کېږي ابو اليمان ابو عبد الله ابن زكوان محشد هغه دی وګوره دې کېږي ابو الزناد عبد الله ابن زكوان القرشي درس میں ولدتا مخکرار شا عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز بار تیری اعرج دا استاد حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ قال دې فرمای چې قال او فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم من يقوم ليله القدر اغذو چې قیام کی مشبل قدر او د شپې ته ویل کی او قدر څه ته ویل کی دا به ان شاء الله خپل باب کې راځي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی ټول د ليله القدر بابونه راوړي په توګه کې تفصیل زیات کوما ليله القدر کوم شپه ده لوی اختلاف ته پکې توګه په ټول کال کې لګي ما توګه دا رمضان کې ده توګه په اخر رمضان کې ده توګه ليله السابع عشر یادي توګه ليله التاسع عشر یادي بیا اخر رمضان کې دي اخري عشر بیا پکې اختلاف ده توګه وتر یادي ار یو وتر ده توګه ثالثه و33 يادي أو 20 يادي ثم 27 يادي ثم 29 يادي لو اختلاف تفاده ليلة القدر في أتم خبركم ودلت بوما ليلة القدر وتولي قدر أو قدر دور بين شيء قدر مخفف قدرنا له إن كل شيء خلقناه بقدر فتحتين وسردين سكون دال راغ دال ساكن شو لك جمعة فضمتين وسر قرآن الحكيم بمستعمل دا جمعة كم ذكره قرآن الحكيم کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ اذا نودي للصلاة من يوم جمعة فضمتين نو قد يسكن الميم جمعة ویلکی دارن كده هم مستعمل قدر او قدر دور ویلکی تدر القدر ویلکی قدر يوم انا حزمت هذا عظمت شپه ډېر لوی د برکت او د عظمت شپه او یا قدر د تقدیر نه ماخوذ دی نو حدیث پاک کې راځي چې الله تعالی په دې شپه د آینده ټول کال تقدیر د دنیا فرښتو د حواله کوي جهان دا چې کوم فرښتې دي دا تقدیر د فلان دا د فلان دا د یو کال مکمل تقدیر په دا شپه الله په دنیا فرښتو د حواله کوي ليلة العظمة فدا عظمت ولي دبر عظيم شپه چې قرآن پکې نازل شوی دی انا انزلناه في ليلة القدر او نزول د قرآن شریف مطابق په کلام یو ځای کې راشي دا هغه نزول چې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته ورې شوی دی بیت العزت په دې لومبي اسمان کې یو کوټه ده نو الله پاک درې نزول کړی د قرآن شریف دا یو نزول دی دلالة نزول ده لوح محفوظ بيت العزة الشريف
قرآن حکیم کې الله وایي ان انزلناه فی ليلة القدر وبل ذکر راځي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن خبره جوړه ده دا ليلة القدر رمضان کې ده بل ذکر راځي ان انزلناه فی ليلة مبارکة نو مبارکه متعلق ویل ده نو ليلة القدر ليلة العصمت شپه د عصمت دا لوی شرف خدای ورکړی دی قرآن په کې نازل کړی او شپه د عصمت ولې ده ځکه په دې یو شپه کې چې عبادت وکړي نو دا د څونه میاشتونه بهتره ده خیر من الف شهر نو عصمت په دې وجه چې قرآن په کې نازل دی عصمت په دې وجه چې ثواب یې په مضاعف دی او عصمت په دې وجه چې تفسیرات په کې حواله کړي او یا ليلة القدر ليلة تفويض القدر اذا قدرناه لبسطنا ليلة تفويض القدر الى الملائكة الاشباح الله په تفسیر سپاری ملائکه الله ليلة تفويض القدر الى الملائكه تفويض کی الله تفسیر فرشتو تا دوه معنی کولی شي من يقوم بقيام کی ګور قیام معنا مسوق عبادت نه مراد به سواغ سوالا منذ کی ليلة القدر فشبه قدر کی ایمانا د جهاد ایمان او د احتساب نه باعث پرواندي ایمان او احتساب دی ایمان څه ته ویل کېږي ایمان خو دې پیژنه او احتساب څه ته ویل کېږي طلب درجه د باری تعالی دې لپاره دا مسکی چې الله راضي شي اصل کې احتساب د حساب نه معلوم دی ماخوذ دی حساب څه ته ویل کېږي اجر تا حساب اجر ته ویل کېږي یو سره چې سره حساب کوي د حساب د څه کوي دا هغه څه چې کوم شي ته ګټلې دی حساب کېږي په مالیاتو کې هغه مالیاتو چې کوم د ګټه ده کوم د ربح ده نو مراد موږ اجرت اخلو د جهاد د طلب د ثواب نه احتساب طلب د جهاد د ثواب مراد نه طلب د رضا د باری تعالی د کوم ثواب باندې الله خوشاليږي ګور ایمان کې د قیام د کافر نه احتراز راځي او ایمان کې د قیام د منافق نه احتراز راځي منافق کدا قیام وکي هغه د ثواب نه دی مرتب او په احتساب کې د چا د عبادت نه احتراز راغی د مرائینا چې کوم سړي ریا ان عبادت کوي هغه په طلب د ثواب نه کوي هغه په طلب د رضا د باری تعالی نه کوي هغه دې لپاره چې خلق وجه خپل عابد دي او له عبادت کوي نو ایمان احتراز شو د قیام د منافق نه او احتساب احتراز شو د قیام د مرائینا مصمم یا مرائی بل ته شهرت ورکوي یا بل ته ښودنه کوي ادوړه کې ووتل یعنی باعث به ایمان او باعث به احتساب شو نو چې چا من یقوم دا قیام وکړي نو غفر له ما تقدم من ذنبه بخشش کوشي ته ما هغه تقدمه چې د مخکې ساتل دي تقدمه د مخکې کړي دي په دنیا کې من ذنبه بیان دما ده ما موصوله چې من ذنبه بیان اوس مولانا صاحب دې کې ما تفصیل ویلې چې کوم ګناهونه په دې محو کېږي یاد دي اختلاف کوي لیکن راجحہ وجہ دین مرد بغائی او کہ یو سریع مقرون بالتوبہ کی کبائر حکم کبائر کہ من غیر جنس الحقوق دیکھوارے بالخصوص حقوق دا بندہ دا غین علاوہ با دیوباتم نور تفصیل ما کرے دے ما ویلو چی ادنا مرتبہ دا گناہ ذات دا یا تیری ذنوب دی دا عیوب دی دا غیر فاس بیا خطایا دی دا غیر فاس بیا معاصی دی او دا غیر پاس سیئات کی دا غیر پاس بیا معاصی دی دا درجات میں دا گناہ ویلی دی او دا میں ویلو کہ تقسیم صغیرے و کبیرے نشتاو کریں دا ویلی دا کنا ویلی دا کنا کہ گناہونا دو قسم دی صغیرہ و کبیرہ تو کا دینا انکارم کنجدہ تقسیم نشتا راجدہ کی تقسیم نشتا او کم گناہونا بخلی کی دا نور میں ویلی دی ترمیدی باقا اول حدیث کی من التبید کہ خرجت خطایاہ من وجہی لمقہ گناہونا دی دا میں ویلی کہ عفو دا صغائر مشروط با اجتناب دا کبائر داو کندا عفو دا صغائر مشروط با اجتناب دا کبائر دا کندا دا تفصیل من در طویل دے بہر کیسا مسائل مخیصیت شوی دی غفر لہو ما تقدم من ذنبہی مراد صغائر جو کہ مقرون بالتوبہ دی کبائر تشان نے مسلمان سردا قائی کدا سے موایا کہ دیکھ ودا کبائر نظر او دا حقوقونه خو بخامخا ځان ساتي او دا واړه ګناهونه سړي ته جنوب نشي کولی دي نه خامخا سړي نه صدور راځي هغه په دې باندې معافي شي من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بس دا خو د حدیث مفهوم شو اوس مولانا صاحب یو نقطه دې کې واچوه
دلته راغی من یقوم رسو لغونې لاړ شه رسو بیا راځي دا باب تطوع قیام رمضان من الایمان دا که نشته هغې نه رسو واقع هغې کې څه راځي هغې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هلته لفظ قام راغی دلته یقوم راغی تمریض صیغه من یقوم هلته لفظ قام راغی صیغه د ماضي راغی تحقق دپاره دا ولې علما لیکي وی قیام د رمضان متيقن دی هغې ته ته وصول کولی شي او چې میاشتې ولیدله نو قیام د رمضان به جوړ شي او چې د اختر میاشت راښکاره شوه نو اختر میاشت چې راښکاره شوه نو قیام د رمضان به ختم شي نو قیام د رمضان ته وصول متيقن دی دا قیام ته ادراک د هغې بالیقین کولی شي او په خلاف د لیلة القدر د قیام نه هغې ته وصول مظنون دی متيقن نه دی بالیقین ته نه چې ویلې چې ما لیلة القدر کې قیام وکړو که مې ونه کړه ته په دې کتاب یویشتمه کړي ممکن ده چې دا به دېرشتمه وه دا به دېرشتمه کړي ممکن ده چې دا اوویشتمه وه دا به اخري لس کړي دي ممکن ده چې په دې اخري لسو کې نه وه بعضې علما په وسط کې دی اوولسمه دا تا به ټول رمضان قیام کړي ټول رمضان به دې کړي ممکن ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو قول دار چې دا په ټول کال کې وکړه پوره شک ته بیا را امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو قول دا دی چې څوک ټول کال قیام وکړي نو قیام د لیلة القدر وخت مدرک دی ټول کال کې یو شپه ده نو دایره ده او که څه په عمر سره څوک درجه اوویشتمه یادوي نو دې کې ګوره اختلافات دي څوک ربیع الاول یادوي نو ادراک دې شپې د لیلة القدر ته متيقن نه دي دا شپه لاندې کول په عبادت متيقن نه دي اصول متيقن نه دي او په خلاف د رمضان نه د هغې د رمضان قیام متيقن دی د هغې ادراک متيقن دی هغې ته اصول متيقن دی هلته یې ځکه صیغه د ماضي تحقق راوړه من قام رمضان او دلته کې من قام لفظ راوړل کوم لفظ یې راوړه من یقوم هغه څوک چې قیام وکړي ګوره من قام هلته دغه معنا به کوم چې وکړي صيغه د ماضي ده تحققا او دلته کې دا صيغه د مضارع راوړله نو مضارع کې شک وي تمریض وي پکې خامخا مضارع کې هغه تيقن نه وي چې کوم په صيغه د ماضي کې کوم تيقن وي ګوره ماضي خو متحقق الوقوع ده څه کسادو کې علي نو چې څومره د قیامت ذکرونه دي نو قران حکیم کې دا غي تعبیر 50 سره کېږي په صيغه د ماضي سره كانه وقع څنګه من قام رمضان دا داسې شو لکه چې تا دا رمضان د قیام کړی دی او من یقوم شک دی یا به وکړي یا به ونه کړي ور حال کې پته نه لګي دا کار کوم یا به ونه کوم او مستقبل کې د ماته پته لګي جون مشته کې نشته او بل څه کوم کوونه راځي نو صيغه د ماضي خو خامخا واقع ده او په حال او مستقبل کې د زمانه د ادراک یا د ما د جون پته نه لګي یا به جدي بیا بنشه یا به ادراک کوم یا به ونه کوم او یادا چې زب جمدی ما کې دي چې عارض پیښ شي کې دي چې کسل پیښ شي کې دي چې بل څه وجه پیښ شي نو ځکه علما دي چې صيغه د ماضي د تحقق باندې او صيغه د مستقبل د مضارع د تحقق باندې نیوي ځوان یا په شک باندې بنامي ځکه د صيغه د مضارع راوړل من يقوم اغتو قيام الى القدر د جهته د ایمان نه د باعث ته ګوره ایمان په باعث شو چې ایمان په باعث شو نو د قیام د خپل شعبه د ایمان شو نه باعث ور باندې ایمان وې دا کار کاوه نو چې ایمان د کوم شي لپاره باعث شو او ایمان تا برانګې ستکوي چې دا کار وکاوه نو ایمان چې کوم عمل باندې تا برانګې ستکوي او تا د باعث په کوم عمل دی دا امر د ایمان کو متعلق د ایمان کو او شعبه د ایمان شو دا په مناسبت د باب سره راغی وسره دا په مرجئه باندې چې تاسو یې طاعت فائدہ نه رسي دا کله هغه طاعت ته چې مغفرت د ذنب پر راځي ما تقدم من ذنبي او دا هغه ذنب دی چې باعث ور باندې ایمان د شعبه د ایمان شو او بل هغه مو شو یو خاصه چې ذکر کوي یو امر د ایمان ول ترغیب هم درک امام بخاری رحمت الله علیه او حسب د 500 مثلا ختم شو بهر کې امام بخاری د دې حدیث لري خبره معلومه شوې یو دا د بعضی شپو د پاره نمونه د شارع سره مقدر دي لکه ليله الجمعه دا نور په ګوري مو قياس کو ليله الخميس یا ليله السبت یا ليله الاحد دا په حدیثو کې نشته ليله الجمعه په نص قرآن شریف کې شته دي نو دا باقي چې څومره نمونه دا به موږ بیا قياس کوو دا رنګه بعد شپې هغه ته نسبت من حيث الزمان کې او بعد شپو ته نسبت من حيث الاجر والثواب کې ليله القدر یا خو دا من حيث الزمان نسبت ورته کېږي دا کما وی کنه یو وجه مم دقه ته وی
یو وجه هم دغه چې تخفیف پکې حواله کېږي په دې وجه ورته وایي او یو من حیث الاجر والثواب نسبت ورته کېږي ليلة القدر ای ليلة العظمة الله تعالی ثوابونه پکې ورکوي. نو دا نمونه د بعض شپو شته د کال او د بعض شپو نشته د دې دا معلومه شوه ایمانا واحتسابا دې دا معلومه شوه چې کوم سړی مرائي وي هغه ته ثواب نه ملاویږي او دا معلومه شوه چې کوم سړی منافق دی هغه ته دا ثواب نه ملاویږي. ولې علما لیکي چې د مخکې باب سره هم دا مناسبت دی مخکې منافق دی منافق که عبادت کوي هغه به ایمانا نه کوي اب ایمانا نه کوي دیو جن امام بخاری رحمت الله علیه دا باب داغه نه پتر وړو غفر له ما تقدم من ذنبه او کته یو سوال لا باندې خارجیو کې چې کوم سړی هغه د ګناه نه معصوم دی لکه پیغمبر هغه خود قیام د ليلة القدر کې هغه څه پیدا شو یا کوم یو سړی توبه استرا او صغائر ورته الله په توبه په عموم معاف کړی ورما مخکې ته خبر خلاص کړه هغه لا فیصله پیدا شو نو ما مخکې جواب کړی دی چې ما وی مغفرت کم دی کې مصادف کې د محل مذکوره سره اب سبب د رفع د درجات ګرځي خلاص شو خبره مخکې راځه جواب قال صلى الله عليه وسلم من في سبيله لا يؤمن الا بما في أن أرجعكم على الأجل وطيب ولولا أن قال أول ما أعطى السبيل ورسول أن يؤمن سبيل لا باب الجهاد من الإيمان ولمناسبة كتاب الإيمان طرف أوضح من الشمس كان خبرنا او مخکې سره څه مناسبت دی لکه څنګه ليلة القدر کې مجاهده ده لیکن مجاهده ده اشارت ورپسې فورا درته کوي دخول ليلة القدر وسنیا قیام او داخل ګرانکار د شپې خوب نه کوئی دی به درته تقریبا یا به جهاد وکړي جهاد کې وشبادي مرونه یو ورځ به مرونه وردا ورپسې جهاد والا باندې په دوه کې مجاهده ده او مقصد ور غراض دي عقیده شعب د ایمان لپاره او دې غرض یې څه دی چې حذر په 500 کې نشتا یا دا خبره حذر په 500 کې نشتا هغه اشهر یا اهم یا اجناس عالیه ذکر شوی دي ترغیب دې خاصه کوي رد کوي کوم جاء او باندې په خاطر الخبر دي وبه قال حدثنا حرمي بن حفص قال الحرمي منسوب بتوي حرم نه لازم بالنوم دي ده اسم علم د مخکم دیر شوی دی حرمي ابن حفص د امام بخاری خاص استاد دی ابن عمر عتکی محشد لیکنی دی دا استاد څوک دی عبد الواحد دا استاد دی عبد الواحد ابن زياد العبدي محشد لیکنی دی قال حدثنا عمار ابن قعقاع الامام بخاری مخاطر شيوخ کړي عمر ابن قعقاع او دا استاد ابو زرع ابن عمرو ابن جرير بجلي ابو زرع سره کله دي نکاو د پلان ذکر نه کی اخیری حدیث امام بخاری کا راوړل هغه دخل هغه د ابو زرع دې کتري کتان دلته مراد ابو زرع بجلی مراد ابو زرع ابن جرير مرتوي نکته نسبت کوي ابو زرع ابن عمرو ابن جرير مرتوي او دا استاد دې دا د عمر ابن قعقاع خاص استاد دی بالکل اخیری حدیث دا وزن د اعمال کوم دخل عمر ابن قعقاع نقل کی د ابو زرع قال سمعت ابو هريره ابو هريره رضي الله عنه شاګردانو کې دی دوی ان النبي صلی الله علیه وسلم انتدب الله عز وجل کفالت کړل الله ذمہ داری غشر الله عز وجل انتدب ذمہ داری غشر اصل کې انتداب په معنا څه ده یو کار ته سرعت پاتېدل یو سړی تاسو چې دا کار وکړه او ته په دومره تیزه پاسې چې هیڅ څه فکر په ولګي یو سړی یو کار نه پته دی پاسي نو دا تاسو جوړه چې دا کار د کولو ذمہ داری واغښته کړه دا کوم کې تکفل معنا کوي د معنا لازمي ده ولا معنا یو کار ته په سرعت پاسېدل او یو کار د سړی په سرعت پاسي نو دا کار د کولو ذمہ داری اخلي د معنا لازمي ده نو دا ضمانت غشت دی الله ذمہ داری غشت الله عز وجل پر هغه خارج دي او په سبیل فلا الله کې الله فلا کې او په سبیل څه دی سبیل الله دلات نه مراد دا تاریخ نه مراد دا موږ په پرجلانو باندې ګرځو یا په موټر یا په سیارات باندې ګرځو دا نه مراد ته نه یو سبب د وصول درجه د باندې تعالی وجهه او سبب د وصول درجه د باندې تعالی ورته ماته ګور چې دالار سبب د وصول د مقصد تا
څنګه د لار سبب د وصول د مقصد ده د څنګه طاعات نیکی قربات او طاعات دا سبب د وصول د رضا د باری تعالی ځکه تقدیر د تعبیر د سبیل او فلار سره وشو څنګه لار سبیل دا سبب د وصول د مقصد ده څنګه د طاعات او دا اسباب چې کوم اسباب د نیکو کې دا سبب د حصول د رضا د باری تعالی ده یا سبب د حصول د ثوابونو ده او د اجورو ده سبیل عام دی څه ته ویل کېږي سبیل ما ته وره منځلو ته منځما د ثواب او د الله د حصول د رضا د حصول یو ذریعه ده یو سړی جهاد کوي چې کوم جهاد مصطلح دی دا د اجر او د ثواب د الله د رضا د حصول یو ذریعه ده حج او عمره هغه باندې مطلب د سبیل الله شوی دی ولې ځکه دا ټول د الله رضا او د ثواب د حصول یو ذریعه ده دارنګه انفاق فی سبیل الله نه انفاق لار خرج کول فی سبیل الله عام دي په جهاد کې وي او په بچول راوړي او که غریب له نفقه ورکې په ټول باندې اطلاق د سبیل الله کېږي نو سبیل الله څه ته ویل کېږي هر هغه وجه هر هغه سبب هر هغه طاعت او قربت چې سبب ګرځي د وصول د رضا د باری تعالی او د ثوابونو دلته کوم سبیل مراد دی دلته جهاد مراد دی ولې ځکه ما سره وروسته قرینه موجوده ده قرینه به راشي لا یخرج نوبات دلر الا ایمان بي مگر ایمان فما ګوره باعث په جهاد څه شو ایمان شو نو ما اوس مخکې په حدیث کې وې چې باعث ور باندې ایمان شو نو دا مضبوطه شعبه د ایمان شو مضبوطه شعبه د ایمان شو الجهاد من الايمان هغه سره مناسبت شو او تصدیق برسولی یا تصدیق پر رسول الله زمانه پیغمبرانو تصدیق په باعث دی دا ولې ذکر کړي ځکه ما خو الله نه دی لیدلی ما ته خو پیغمبر وایي چې الله وایي جهاد کوه ما ته خو پیغمبر د الله کلام او چې قرآن حکیم دی ما ته وایي جهاد کوه ځکه تصدیق وکړو او تصدیق په رسولي زمانه کته چې موږ تصدیق د پیغمبرانو نه کوو د خپل پیغمبر کوو ولې زموږ د پیغمبر جدا شریعت دی د هر پیغمبر جدا شریعت دی نو چې دې مطلب څه شو دې کې اشاره دی لري چې څومره رسول دي انبیا او پیغمبران چې څومره رسول دي ټول داعین د جهاد دي د رسول او د نبی په منځ کې فرق درته ما کړو که تاسو یې څه مې وی مې مشوره خدا ته دا چې رسول هغه ته وی کېږي چې هغه د پاره د تبلیغ د احکام دینی او راغلي معه کتاب المتجدد او نبی عام د کتاب متجدد وسروي او کو وسرني خدا توجیه مارت کړي وا ما ویلو چې رسول هغه ته ویل کېږي چې د تبلیغ د احکام دینیه او سره د مقابله د یو قوم د پاره راځي مقابله او څه کېږي د جهاد ته ضرورت پیښ شو او نبی عام دی چې مقابله د قوم کړي دي او که مقابله د قوم دي کړي د تلفظ د تصدیق بالانبیاء لفظ رانغه بچا باندې راغی د رسول اشاره دې ته چې دا جهاد داسې یو عمل دی چې دا مشترک دی په مابین د ټول رسولو کې او د یو پیغمبر تصدیق په هغه عمل کې چې ټول پیغمبران په کې شریک دي تصدیق د ټولو دی کنه ور دې کو څه اختصاص نشته چې طریقې به مختصي د بعض پیغمبرانو د بعض لکه بعض پیغمبرانو طریقه مختصي لکه طالوت چې کله هغه روانو جهاد دا هغه څه شرطونه لګاو یو شرط دا لګاو چې واده کړی هغه با څنګه ولګا چې چا واده اراده وی آبادی کړی وی خلا واده نه کړی راځره نه په شرط نو لګاو چې په دې نه باندې چا وکوس کړي هغه ما سره نه کله ارجح خپل احکامات کې بیا اختلافات شته لیکن اصل نفس جهاد د انبیاء د ټول رسول ما به دې اشتراک عمل دی څنګه لفظ رسول لفظ یې راوړو د کې اشاره دې نقطې ته شو او مولانا صاحب دا او د بار د منع د خیل ویلې او د بار د منع د خیل ویلې جمع جائز ده او د بار د شک بعض علماء ذکر کړی دي لیکن خطا دي ښه او د بار د شک نه دي بعض علماء به توجیهات جوړي درست نه دي او د بار د منع د خیل منع ده یو په مقاله یا بدا سوچي په الله ایمان دی والله راځي او یا بدا سوچي چې زموږ پیغمبر ته حکم دی او دا یوازې زموږ پیغمبر ټول پیغمبرانو مشترکه منصب دی او جمع جائز ده دواړه سوچل کېږي چې الله امر دی او د پیغمبرانو امر دی خلوه منه ده کوئی کی په خبره خلوه چې دا څه نشي کېدی چې نو ایمان بیوی او نه تصدیق کړو دا نشي کېدی او جمع د دواړو سوچ د بدلین کې چې ما په الله ایمان دی او د الله امر د خل جهاد کوا
زما پر رسول ایمان دی او د ټول رسول مابین اشتراک فریضه ده او دا خپل پیغمبر ویل دي نو ان تدب الله دا ذمہ داری غیر ان ارجع الى واپس کوم دی رجل لرا او د من خرج تراجه دی واپس کوم با خپل کورتا بما نال فارجدكم حاصل کو من اجر او غنیمت او ادخله الجنه ناکت بیا دي کړي چې دا او د پارلمان علاج دی المعنى یو بخامه حاصل دی دا نه یو دی او جمع جایز ده اجر به حاصل کړي تبته غنیمت هم حاصل کړي اجر به حاصل کړي غنیمت هم حاصل کړي او چې بلا روان دي نو دا کور ته نه رسیدلی نو ممکن نه چې یو ناشنا نشي باندې یا په دغه باندې مرشي بلا راکړي یا په خپل بیمارې مرشي نو شهادت نه شي تاسو کور ته نه رسیدلی او دی راغی او دی په لار مرشو شهادت نه شي درې والا جمع کیږي اجر دواړه یا به یوازې اجري غنیمت په شهادت پر راشي یا به یوازې جو دخول د جنت پر راشي غنیمت پر راشي خدا نشي ویل چې اجر ورکړي اجر ورکړه من اجر او غنیمت او ادخله الجنه یا اجر یا دواړه به حاصل شي درې واړه حاصل دي چې مرته دغه وجه وي نو ګوره چې دا لفظ د غنیمت په راغی دینه پته ولګي چې هغه په سبیله نه کم یو سبیل مراد دی جهاد والا ګور سیاق به قرینه شو خلاص شو خبره دا مناسبت واضحه شو اوس وی ولولا ان اشق على امتي دغه مدرج دراوینه دي دغه بقید لګوما سوي قال ابو هريره نه خطا کوم هغه وذتو مدرج دراوینه دي زه خطا کوم ولولا رسول الله مبارک فرمایي ولولا کدا نه مې اذا مشقت واقع کم امت بلوان نو ما قعدت خلف سريه یو سريه رسول ناس نه پاتې شوی هر سريه کې ما شرکت امت نکم امت مراد دی با امارا و با مشاقت راځي امیر کو هر جهاد کې شرکت شي بلکې امیر د دې زمانه کې نه دی رسول الله مبارک استلې دی او په بل وجه سره او په زمانه وا جهاد مفروض شو نو امت کې رغبت پیدا چې زړه امانت او دې زمانه کې د امیر نه دی ولی بهتر دا چې دی نه دی امیر مړ شو بیا امت منتشر کیږي د جنجال جوړیږي او د دشمن هدف هم دغه چې امیر ولا مړ چې امیر ملکی نو یو ودا امیر ودا امیر ودا امیر انتشار راشي نو مشقت په امت نمرات مشقت په عمرا چې به هر امیر وجه د شرکت کوما نو دا ګورا امیر په دې باندې دولت لکه تسلی خوري جنا رسول الله مبارک باندې سره نه دي نو دم سندن پروا نشتا واجب په هر پیغمبر مبارک هر یو لسلی وي او وجوب په هر چا باندې مستقلا بیا بکرانا وا او یا قاعدی یا کم کسان داسې چې هغه څوک دي معذوري عبد الله ابن ام مكتوم وغيره ولولا اشق على امتي بامراني امتي اجابت يا لولا اشق على امتي معذورين يا لولا اشق على امتي قاعدين بعد وقت جهاد فرض عين په هر ځای بعد وقت جهاد فرض عين په هر ځای باندې نه بعد دارشي بعد معذورين نه خو بعد شي پاتې کې وي تاسو مده شریعت کې ولېګل نبی رسول الله نو درې او به ولېګل وقت به ولېګل نو به ولېګل فضل الله المجاهدين على القاعدين درجه تاسو نه کنه وګور اوس جهاد فرض عین نه په هر چا باندې نو لولا ان شق على امتي امرام دې مراد غوښتل شي معذورين بیا خفاو چې موږ ولې او قاعدين چې جهاد فرض نه دي هغه خفاو نو ما قعدت خلف سريه دې یوې سرینه رسو مو د سریو د غزوې من فرق کړی دی ولا وددت ذا مدرج ده ابو هريره ده هذا ابو هريره توي ولا وددت ذا تمنى لرم اني اقتل في سبيل الله اذا شهيد شمد الله فلا رجي ثم احيا بيا جنبي شما وتمنى خدا محال شيء لا محال عاده عبس تمنى كده اذا ممكن لا يتمنى ثم اقتل بيا شهيد ثم احيا بيا جنبي ثم اقتل بيا شهيد شما بعض علماء ودا مدرج د چانه دي شبته قال ابو هريره کېدا ځکه پیغمبر هم په شهادت تمنا نه کوي ولی د شهید نه بار مرتبه د صدیق را او د صدیق نه بار مرتبه د نبی دا او د نبی نه بار مرتبه د چا دا رسول د پیغمبر په څومره مراتب د شهادت نه او اوچت دي شهادت نه پورته مرتبه د صدیق را د صدیق نه پورته مرتبه د چا دا د نبوت نه پورته مرتبه د چا دا درستانه دې په لغوسه شارحین لګري دي او د بګو بل نقطه وایي
زه به کې بله زه داسې وایم چې دا شهادت نه پورته مرتبه د صدیقیت شوه د صدیقیت نه پورته مرتبه د چا شوه د نبوت شوه ګوره صدیقیت هم رسول الله مبارک ته حاصل دي نبوت هم حاصل د نبوت نه پورته مرتبه د رسالت ته هم ورته حاصله ده هغه زما نقطه پکې دا ده چې بیا پیغمبر علیه السلام په رسولو کې افضل ورسول دي په رسولو کې لویه مرتبه ده په رسولو کې غټه مرتبه ده نبی اسلام فرمایي الانبیاء آدم فمن سواهم تحت لواء یوم القیامه او دا ټول به د ما قدمینو ته رجوع وکړي د قیامت پر ورځ باندې نو پیغمبر علیه السلام د شهادت د رسول مرتبه وجه شو نو د ادنا څخه نه نو دا مدرج راوی نه وایي لیکلي دي حافظ هم لیکلي دي ام دا ادا کنه دا مدرج نه دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل قول دی او کته تمنا د شهادت ولې کوي دوی مرتبه ولا خدای ورکړي دا دوی کله په یو ادنا کې یو لذت وي چې خلک د هغه لذت ته ولي داغی تمنا کوي او مې مثال د صدر کړو یاد دی د چاپټر 9 یاد دی څه مثال مې درکړم یو څه د کولا او پروت دی مور چرګو د پروت دی قرآني کوئی پارامینا او خمه اداره سره کړي غوخه ورته پرته ده د ګډ چيلي دا ورته خمه اداره پرته او اعلی قرمه ورته پرتی دي دی ورته چټني پکې نشته او ارمان په چټني پکې وي اخون بچیا یو ټماټر راواله او یو فول درام پکې بریکا او تکور کله مال کو چټ نو پورا بعد وخت یو سړی دی یو ادنا سیس تمنا کوي هغه یو لذت وی داغه د وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ادنا تمنا او دا ادنا پر نسبت هغه مرتبه لري نو پیغمبر مبارک تمنا الله ورته د نبی رسول الله مبارک مرګ د نبوت او د رسالت هم دی او د صدیقیت هم دی او د شهادت دا اخر وخت نبی رسول الله فرمایي وی هغه خیبر کې چې ما کوم زهر خوړلی کنه د معمولی دي چې وی دا نه الم درد دا د زړه پرې هغه خلک موږ وته وایو ولکه دا خلک چې دلته دا کوموال وته ویل کېږي هغه کې د محسوس یعنی انقطاع ابهر انقطاع ابهر زما د زړه غټ راګو دا شلیدل محسوس بیا راځي علماء لیکلي کې اشاره خبره تاو هغه د زهر او اثر او اخر وقت په لکه موجود کو چې پیغمبر مبارک د شهادت تمنا کوي کتنی ورته لري یا کوم چیز ادنا دی په نسبت د مرتبه عالی د رسول الله مبارک یا رسول مبارک بهر کې دواړه ویل شي دا چې دا دور د ویل کېږي کوم ځای کې دی ولا ودت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا او بیا چې دې شمه ثم اقتلوا بعض حضرات یې استدلال چې دا حیات د شهید نشتا حیات د شهید نشتا ولی ثم احیا لفظ را نو بدل حیات ثابت وي نو ثم احیا په بیا څه مرسته کی جمدی خو نه جمدی کیږي تحصیل حاصل ده بدل حیات وی حیات نو ثم احیا څه پیدا ده بیا معلومه کیږي چې شهید د حیات نشتا نو سم دا خبرې مکو ځکه چې قران ولا حیات ثابت کړي شهید د قران ثابت کړي دوی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ورپسې دوی بل احياء قلت وساكنه ذکر کړي ولكن لا تشعرون جاء عند ربهم يرزقون دلته احياء سمعنا کوم احياء عند الناس اجدا حیات دا حیات هغه حیات چې ټول راوالي کافر سره جنگيږي کنه دا حیات واړي ثم باحياء الحياه عند الناس حیات عروفي کې ورته دا قسم حیات چې جهاد ور باندې مرتب جهاد ور باندې مفروض شي او بیا دې جنگيږي شي شي په معاملات بهر کې په مناسبت د ترجمه الباب سره موضوع حدیث او حدیث نړۍ زیات مسلې وته یو مسله په دې وته چې د مجاهد لپاره الله د دریو سيزونو ذمہ داري ده په طریقه باندې داخل وي یو اجر ثواب غنیمت او دخول د جنت شي په جنت ته ورشي دا درې ذمہ داري رب العالمین غوښتي ولې هغه د معتدله خبره مکوا چې الله ذمہ داري واغښتنه په الله واجب او وجوب د اصلاح د عبادو دا په الله دې دا نه وایو مو چې دا الله تعالی ذمہ داري دا چې الله دې یو شی وعده وکي پوره کوي زما په شان نه دی چې وعده وکي
پورا کوي نو د هغې ایفا د عهد نه رب العالمین تعبیر کوي په انتداب او په تکفل او په تضمین سره. خلاصه شو خبره. دویم څه معلومه شوه چې باعث ورباندې ایمان وي دوی ایمان ورباندې باعث نو د منافق جهاد چې منافق جهاد وکړي هغې کې دا نه ثواب شته د منافق هغې کې ثواب نشته دی او نه پکې دخول د جنت شته. غنیمت په حاصل شي وګوره دې کې منع د خلوه را ده که نه جمع خو جایزه ده هغه دپاره جمع جایزه نه ده. غنیمت به حاصل شي خو شهادت به ورسره نه غنیمت به حاصل شي خو اجر به ورسره نه. دا یوه شوه. دویم څه نبي علیه السلام بعضې امور د پیغمبر علیه السلام ته مرغوب دي خو شفقت علی الامت معلوم شو شفقتا علی الامت د هغې نه تجنب کوي. بعضې امور پیغمبر علیه السلام ته مرغوب دي خو شفقتا علی الامت د هغې نه رغبت کوي. مخکې دا تېر شوي دي که نه په سواک کې تېر نه شو لولا ان اشق علی امتي لامرتم بالسواک عند كل صلاه د وجوب مرغوب او مشقت راځي نو د وجوب امر مرغوب دی امر مستحسن دی چې خامخا یې سړی مږي هغې نه پیغمبر علیه السلام مبارک احتراز وکړو او بل شفقت د نبي علیه السلام په امت هم ثابت شو او مشقت او بل دا معلومه شوه چې جهاد په هر موقع کې په هر چا فرض عین نه دی لکه فرض عین دی یو تخلف ولې کو د سریې نه دا ډېرې مسلې معلومې شوې او بل تمنا د ادنام کولی شي یو محال عادتا د هغې تمنا هم کولی شي د الله د رضا دپاره دا ثم یو ثم اخترو لپسې پکې راغی دا ګڼې مسلې ترېنه معلومې شوې زه ورپسې شه مولانا صاحب تطوع قیاس کے امام بخاری وجیبہ نقطے سے اشارت ہے ضرور خبریں بولو ما قبیات سے ذکر کا ہوا آپ کی شعب و ایمان یاد نہیں کہنا دوبارہ نماز کو ضرور خبریں خودی تطوع کے اشارت امام بخاری بل تک رد کی کمون کے او کہ نفلی عبادات سمد شعب و ایمان نزیل واجبات مرجع او مضبوط رد شو چې تاسو یې طاعات فایده نه رسي واجبات او فرایض خو څه کې چې مندوبات هم فایده رسي واجبات او فرایض خو څه کې چې مندوبات هم فایده رسي او مرجع او په بل طریقه باندې رد راغلي مندوبات هم داخل په ایمان کې دي دام شعب د ایمان او متعلقات د ایمان نه ده په شان د واجبات او من الايمان کې نور خبره تیرې شوې اسماعیل ابن ابي اويس بار تیریږي مدني راغلي مدني راوي بار تیریږي ورپسې شاه حدثنا مالك امام مالك رحمه الله عليه مراد ابن شهاب الزهري تیریږي حمید ابن عبد الرحمن دا تیریږي بار د دوی قراوی دا جلو او دا ټول روات مدنيين دي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا ورد قام ويقوم معنا او دا رمضان معنا لغوي استراحه قران روانه ده او رمضان کله فرض شوی دی او دا غي نمک کمه روجي وي دا خپل باب کې راځي ان شاء الله امید کوم چې دلته بعد شارحین په کې دا نړۍ سره کړي مو ضرورت نشته خپل بابونه را روان دي رمضان کله مفروض دی غیر کال کې مفروض دی مکه کمه روجي وي وغيرها دا رسول روان دي جهاد باعث په ایمان شو شعبه د ایمان د احتسابا او پر له ما تقدم من ذبی کې تفصیل می ویل دا اوس مولانا ته یو سوال وکړه شارحین کړي غدا چې امام بخاری رحمت الله علیه په دې منځ کې د جهاد د باب ولې راوړو ولې به باب کې مو قیام ليله القدر من الايمان تاسو به تطور قیام رمضان کې مناسبت شته د قدر رمضان کې بنا بر قول الشهر ورپسې صوم رمضان احتراما و ایمان دا پورا د په منځ کې الجهاد من الايمان باب ولې کې خاوه د دې ضرورت سوچ منځ کې خو دا به مخکې ذکر کړو او یا به رسو ذکر کا نه دا ترغیب د دې ورو لپاره چې جهاد په ډېر به مشقت ته نو ګوره کوم مفروض او جهاد سره او که جهاد باندې وخت مفروض در باندې نه دي تری واړو بابونو نه پیدا والا دا مجاهده ده څنګه مجاهده ده جهاد کې مجاهده مع العدو د دشمن سره من الانس جهاد کې مجاهده ده چا سره د عدو من الانس سره او په دې درو واړو بابونو کې مجاهده مع العدو د حکم عدو چې ستا نفسي دشمن دی نفس سره مجاهده نفس سره دا شیطان مجاهده پرې دا وا او په ټولو عبادتو کې دا
لیکن بالخصوص په دې دریو واړو بابونو کې ليلة القدر ولې د شپې سړی خوب نه پاتېدل ډېر ګران کار دی. نفس تقاضا د آرام کوي او نفس د چتا روجې تقریدي، نفس د شهوت نه تمایل کوي، نفس د عقل تمایل کوي، نفس د قرب تمایل کوي او تر هغې درې واړو سره مقابله کوي او نفس د شپې په عادت ته کوم ځای کې پرېږدي هغوی آرام ولا ورکا استراحه ولا ورکا. نو درې واړو بابونو کې چې ليلة القدر شو او تطوع قیام رمضان دی او صوم د رمضان دی، دې مجاهده د چا سره ده؟ شبکې جهاد مع النفس. جهاد چا سره دی؟ مع النفس. او هغې کې جهاد چا سره دی؟ مع الغیر، دشمن سره، کافر سره، مع الغیر، مع النفس. نو دغه مناسبت دی. نو امام بخاري رحمت الله علیه په میانځ کې دا باب ذکر وکړو چې دوی په جهاد کې مجاهده ده، بالکل مجاهده ده. فرض عین هلته ده، فرض عین بیا خیر دی، بیا د شپې قیام نه پرېږدو، بیا د رمضان روزې پرېږدو، قضا به دي. علماء لیکلي ان شاء الله راځي چې سفر کې د روزې څه حکم دی. نو لیکن لوی اختلاف دی، لیکن په دې د ټولو علماء اتفاق دی چې جهادي سفر وي نو روزه نه نیول بهتر دی. چې جهادي سفر وي روزه نه نیول بهتر دی چې وجود کمزوري نشي د جهاد لپاره. نو جهاد فرض عین دی، بیا پرېږدو، بیا قیام د ليلة القدر یا جهاد بیا د قیام د رمضان هم پرېږدو او بیا د روزې پرېږدو قضا دی. خو که کوم وخت جهاد فرض عین دی د درې واړو باندې قایم وکړو نو دې ترتیبا او رسمتا امام بخاري رحمت الله علیه په میانځ کې دا باب راوړو چې دا رغبت پیدا شي. مخکې دا نور تفصیل پکې تیر شوی دی. شابه دی ګوره صوم یې نستو هغه نورې مخکې کړل، هغه وجودي عبادات کې دا ترکیبي قیام خو عمل کې او صوم بس کې ترک بکې تجنب بکې د اشیاء ثلاثونه چې اکل شرب او جما ده. د صوم په معنا سره د صوم د معنا ده چې ترک تجنب د اشیاء ثلاثونه نهارت معنیه. نو دغه هغه مقدم کړ او د دې مؤخر کړ. مخکې دا ابن السلام محمد بن السلام بيتدي هذا خاص استاذ محمد بن فضيل تيري بن غزوان قال حدث يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي سلمة مشهور تابعي يحيى بن سعيد اليوديم دي عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال وفرما النبي عليه السلام من صام رمضان ولا قيام لا صام لفظ يصوم لفظ صام لفظ متيقن دي اعتراض او اصول او قول التركيب هذا ذكر استقام ګوره وجود اشرفي په نسبت اعظم کنه هغه دغه مقدم کړ د جهاد د ایمان او د احتساب نه. ګوره امام بخاري ترجمه الباب کې ال احتساب لفظونه لګول دي کې احتساب لفظ لګول دي یا دي ممتصل ور قرار او اشاره دي چې د مرائي روجه ګوره عند الله مقبوله نه ده، چې د منافق او د کافر مقبوله نه ده. ایمان کې احتراز راغی د منافق د روجینه او احتسابا کې د مرائي راغی نه احتراز راغی وکړه له ما تقدم من ذنبه. وګوره مناسبت شو چې باید په باندې ایمان دی صوم رمضان یې هم شو بس شو کنه درته ورجه او مراغه اذ شعب مو کو ترغیب من درکو او حضر محمد کې نشتا او غفر له ما تقدم من نبی کې د تفصیلات شبري بس مراد په دې اکتفا ان شاء الله. بعض علماء دې بلا وجه ویل دا وی هغه د لیلوی مقدمه په نهار کنه لیله مقدم په جامه دي په نهار شپه خو د جمعې د هغې نه شروع کېږي شپې نه وي ځکه هغه مخکې عبادتونه د شپې سره متعلق دا د نهار سره وي ځکه هغه مقدم کړل.